والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. مخکې آیاتونو کې دا خبره وه چې انساني جان په دې معنا باندې قابل احترام دی چې د هغې د بقا سوچ پکار دی او تصور پکار دی او د هغې د فنا تصور نه دی پکار. دا اصولي خبره البته دا ده چې حق او د الله تعالی حاکمیت دا د انساني جان د حرمت نه د پاسه احترام لري. انساني جان په دې وجه حرمت لري چې الله تعالی محترم کړی دی. د الله تعالی حکم او د الله تعالی وینا او د الله تعالی احکام دا د انساني جان نم بالا اوچت حرمت لري. نو مخکې آیتونو کې د محاربې خبره راغله. څوک محاربه کوي د الله او رسول سره نو هغه د قتل کړی شي او په سولې دي شي او لاس او خپې دي کټ شي. اوس د هغې یو بل نوع بیانوي چې هغه حد سرقه ده. سرقه غلا ته او د غلا په دې مفهوم کې دا خبره شامله ده چې هغه شی سړی پټ کړي چې کوم شی محترز دی، محروز، محفوظ شوی. لکه مثلا کور دی نو دیوال دی پی، دروازه ده پی، تاله ورته لګېدلې ده، چوکیدار دی، جیب دی نو سړي دا محفوظ کړی دی. دا قسمه څیزونه چې هغه محفوظ شوي نو د هغې محفوظ مال محروسه بغیر د چا د اجازت نه او د مالک د اجازت نه اخیستل دې ته سرقه وایي. دې کې خیانت نه دی شامل، دې کې تختول نه دی شامل. خیانت دا دی چې سړي ته شی واله شو هغه پکې خیانت وکړو، تا ورله پیسې ورکړلې او هغه وایي یاره بس نشته را سره، یا یو شی و قیمتي او هغه ضایع کړو. نو دا ګناه خو ده، تاوان به ورکوي، ضامن دی، غلطي هم کړې ده، آخرت کې ګناهګار هم دی او غل نه دی، لاس به ترې نه پرې کېږي. یا یو داسې شی پټ کړه چې هغه مملوک نه دی، لکه مړی د کفن مالک نه دی او د مړي نه کفن ویسته نو مړی خو د کفن حفاظت نشي کولی. مړی چې د کفن حفاظت کوي خو بیا به هلته ژوندی نو هغه ژوند به د دې دنیا د ژوند په شانتي. نو داسې خو نه ده چې مړی خپل کفن ته ناست دی او چې ته د کفن رالې نو هغه به نه رانیسي به چې مرال په دې کوهاټ کې چې ته پخوا یو واقع شوی مولانا عبدالرحیم صاحب د الله پاکو بخي هغه به راته وایي ویل ته په علاقه کې چې ته کفنکه خو دا یو سړی چې د بجلی نیولی او خلکو ښخ کړی او مړ نه و نو چې ځمکه کې ښخ کړو نو هغه ځمکه خو بس هغه ځمکې سره ته هغه کرن مرنټ او هغه ریزې شواګانې مواګانې ته ځمکه راکاږي. دا د ځمکې خصوصیت ځکه خو دا خلک موجوده زمانه کې نن سبا وایي چې دا چې څومره بجلی او دا کرنټونه او دا څه او یا دا ټي وي ته ګورې یا دا بلپونه دي یا دا ته دا موبایل ګورې دې نه د وجود ته ډېر زیات ریزې راځي، شواګانې دا وجود جذب کوي او هغه د وجود له سخت نقصان ورکوي. وایي د هغې طریقه دا ده چې د ځمکې د مرکز طرف ته به دا سر په ځمکه کېږدي نو دا شواګانې به ترې لاړې شي. نو بیا د ځمکې مرکز څه شی دی؟ خو کعبه ده که نه، او سر په ځمکه یې ښودل څه ته وایي؟ خو سجدې ته وایي. نو مونځونه کوه نو بیا به د دې دا بیمارۍ به نه منتقل کېږي. دا ورته ساینسدانان دا خبرې کوي. نو هغه ځمکه کې ښخ نو دې هغه سړی ښخ کړی بجلی نیولی و نو هغه یې ښخ کړو چې مړ شو. چې مړ شو نو هغه کفنکښ پسې راغی نو هغه وله دې سر ته لږ لږ یا دې خپو ته لږ لږ ځای وله سوری چې داسې لاس پکې ورننوځي نو بیا لاس یې پکې نو بیا کونډه ورسره وه. دا کونډه بیا ور واچوله نو هغه به دې کفن کې شڼول را شڼولو نو هغه ونښته نو د داسې ده وله چک ورکړه دې کفن له که نه نو هغه وله د دننه نه چک ورکړه. هغه راپاسېدلی و که نو چې هغه وله د دننه نه چک ورکړه نو به دی د یارې نه هلته پرېوت نو د یارې نه مړ شو.
نو بس هغه سورې کړو نو سورې ګلاو کو بس هغه کپنه راوستو راغی کور نه خلکو بیا مولانا دې الله په خیر ډېر خوش مزاج سره نو هغه قصه په یو خاص انداز کې کوله دا کلی خلک پلار او ورونه او عزیزان به یې مو ته چې فال نه درځو بیا کلی خلکو ته وی ورونه ته او بازامونو ته وی چې شابه تاسو راټینګه ته تاسو پلار تاسو څنګه تاسو یې ری نو هغه په ځان دا کلمې ویلې او په ظالمانو ژوند دې ما نه ماته تاسو څه اخر کار او به وته چې کنه مانه نو لا شي هغه کفن کسه دلال ته پروت دی نو هغه قبر کې بیا هغه خخت هغه چې کوم مړو نه به کفن نو مړ خپل کفن مالک نه نو دا ګناه خدا غلا نه ده غلا دې ته وایي چې مال محروس پټ او دې خیانت مبارک په قاعده حدیث ده لا قطع على خائن ولا على مختلس نقول تفسير ابن جرير الطبري پس ګور او احادیث کتابونه سنن نسائی وغیرہ پکې ګور لا قطع على خائن ولا مختلس کوم سره چې خیانت کوي نو هغه باندې خطا نشته ګناه ده قطع به نشته د هر ګناه سزا او قطع نه ده لازم خلک پر احناف باندې اعتراض کوي دی وی جو پر وردا غلانه ده مطلب چې کوي جائز ده کله ویلي جائز ده کله ویلي چې باندې کې ګناه نشته خو د هر ګناه سزا به قطع د یدي نو قطع د ید په اړه او حد ده الحد ده بار خدان لا اصول او شبهه راشي نو حد بساقتي ادرأوا الحدود بالشبهات تنظروا الحدود بالشبهات الشبهه بكذا پیدا شي نو حد بساقتي نو داغش او دارنګ اختلاس دې ته وایي تاسو موبایل خبره کوله او موبایل د بلاس پورټا سوچ سړي به منډه نه وتښتو جو تختو نو دا د اغلا په تاریخ کې ناراضي ها د جبه نه وو نو دا هو پکې راځي بیا خو چې دا شه نه وتښتو اختلاس دا شه نو دا پکې ناراضي سزا بوله ورکړي او تاوان من پی خدای دا لا اطلاق پنځه د غلا اطلاق ته توي چې هغه کې دا شرایط دا یو مسله دویمه مسله دا ده چې وسونه قیمت غلاو کې نو دا باندې ولاس کټ کی دغه بشمیر اختلافات امام ابو حنیفه رحمه الله د بعض آثار په نتیجه باندې وایي دا غي په بنیاد باندې وایي چې لس درهم قیمت لس درهم لس روپے نه زمونږ د روپے نه درهم 3.5 ماشي چاندي یو درهم دی تقریبا نو سر لس درهم معنا دا چې 10 نه 335 ماشي 35 ماشي سونه شو نو 12 ماشا ایک تور نو 12 نه 36 تقریبا 3 توله سونه چی چاندی آدو 3 توله چاندی دا د لس درهم قیمت دا خوشا چی نو په دې باندې سکی قطع د ید په راځي قطع د ید په نور خو په دې کې ډېر زیات بشمیره اختلافات دي امام مالک امام شافعی او امام احمد ابن حنبل رحمه الله وی او د حضرت عبد الله ابن عباس نه د حضرت عبد الله ابن عمر نه پکې او قول نقل شوی دی 1/4 دینار یا 3 درهم نو 3 درهم قولم پکې دی ربع دینار قولم پکې دی 10 دراهم پکې دی قیمت مجنم پکې دی چې د یو ډال قیمتي پکې د یو ډال په قیمت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم قطع د ید کړی دا بهرحال دا اختلافات دي خو عام طور باندې اهل علم لس درهم دریم سوال دلته دا راځي چې په خوا په زمانه کې ابو العلاء المعري یو بيدینه سره تیر شو لکه د دې زمانه دا سیکولریست دا یو سیکولر سره او عقل پرس منتقي هغه د خپل زمانه په علماء باندې اعتراض وکړ وستاسو دا دین خو ساجيبه دین دی یو طرف ته چې سړی د چانه لاس پریخي نو تاسو وایي چې د 1500 دینار ورکړي شریعت کې دا مسله ده کنه چې دیت ده دیت سړی څوک مړ کینو دیت به ورکړي نو دیت یا 1000 دینار دی او یا اصل خان دی اوس دی وخت په دینار باندې کې په خان باندې کې دا یوازې زمام مسله نه دا ټول امت اجماعي مسله ده چې علماء راجم شي او یو فیصله
خو بهرحال دا دواړه خبرې پکې شته بنیاد دا دواړه خبرې جوړوي خان هم بنیاد جوړېږي او دینار هم بنیاد جوړېږي یا 10,000 درهم هم بنیاد جوړېږي خو بهرحال دا خبره ده چې دیت چې دی د اصل خان شو فرض کړو د خان باندې دیت شو نو چې د انسان کوم اعضاء دو دي لکه سترګې دو دي چې دواړه سترګې د چا نه قصدن ویستې نو پوره دیت به ورکوي څنګه چې د پوره انسان دیت دی نو دومره د دواړو سترګو دی که دواړه خپې لاسونه د چا نه کټ کړو نو هم به داسې کوي که دواړه خپې د چا نه کټ کړې نو هم به داسې پوره دیت ورکوي او که فرض که پرې دوه خپې دوه دي نو که په دې کې یو خپه کټ کړه نو نیم دیت به ورکوي یو سترګې کټ کړه نو نیم دیت به ورکوي یو لاس د چا نه کټ کړو یو دیت نیم دیت به ورکوي ظلم یې وکړو په ظلم کې بس هغه ورغی په سړي نه لاس پرې نو نیم دیت 500 دینار به ورکوي یا 500 نو هغه ابو العلاء المعري هغه دا اعتراض وکړو چې تاسو د عجیب دین دی په دې کې خو عدل او انصاف نشته یو طرف ته وایي چې په ربع دینار کې یا په 10 روپے کې په سړي نه لاس کټ کړو نو دینه معلومیږي دا چې د سړي د لاس قیمت څه دی 10 روپے او بل طرف ته وایي چې نه 10 روپے نه دي 500 روپے دي ځکه چې روپو ته درهمونه ته کې نو بیا خو 10,000 درهم شو 1,000 دینار چې دی 10,000 درهم دي لګبګ فوشه چې 800 ویل دي بهر حال نو بیا په 500 دینار یا په 500 درهم د لاس قیمت دی نو تاسو پر یو خبره ټیم ولې نه پاتې کیږي یا د لاس قیمت 10 روپے وای په 10 روپے په غلا کې قط کړه او قبل چا کټ کړه بیا هم 10 روپے ورکړي او یا د قیمت 500 دینار وای بیا په 500 دینار کې بیا غلا چا وکړه نو بیا به پاره نستاز په دې شریعت کې استاد په دین کې نعوذ بالله توازن نشتا یو ځکه یو انتها ده بل ځکه بل انتها نو د دې اعتراض جواب العلماء ورکړي له مختلف علماء جوابونه ورکړي چاوي دا قاضي عبد الوهاب ویلي دي او چاوي علم الدين السخاوي دو علماء دا احناف علماء ناغي ولا جواب ورکړي او هغه جواب مختلفه اندازونه دي خو مطلب یو دی هغه دا چې وعز الامانه اغلاها وارخصها ذل الخيانه فافهم حكمه الباري وچ اصل خبره د قیمت چې ده هغه د امانت او د خیانت نه پته لګي چې دا لاس چې کله امانتدار او د غلا نه او چا ظلمن کټ کو نو د چونکه امانتدار لاس کټ کو نو د امانت د وجه نه د لاس قیمت اوچت نو 500 درهم 500 دینار یا 500 درهم یا 500 خان د قیمت او دا لاس د غلا یو کړه نو دا د غلا د وجه نه داس شو دا موهان شو دا ذلیل شو دا سپک شو دا په 10 روپے کې کټ کیږي اذا كانت امینه كانت ثمینه فمتى خانت هانت چې کله دا امانتدار نو دې کې قیمت او چې کله په دې کې خیانت راغی نو دا سپک شو پته ولګی چې اسلام د وزن قائل دی د عدد د فکر د اعداد نه دی قائل اسلام په نسبت وزن په اعدادو کې نه دی اسلام په نسبت وزن پر اقدارو کې دی پر ویلیوز کې دی قیمت دی نه چې شی ډېر قیمت دا دی چې شی کې دنه معنا ده او هغه معنا د امانت ده نو اسلام د امانت قائل دی نو بیا هغه جواب ورکړي بیا د خبرې دا بنیادی جواب دی درې مسله ورته خبره په دې سلسله کې دا د په دې نږدې ورځو کې زما یو دوست دی او خیر هغه پښتو نه پوهیږي نو هغه د عوامو خپکیږي بنا مثلا په باس کوم پروفیسور دی د یونیورسيټي او ډېر ښه قابل سره دی مشر سره او خصالس نو هغه د مخکره کې د ما سره دا باس شو خو باس په ټلیفون باندې او بیا دا مخه شوی نه خو کنه دا چې وای تاسو د نوې اجتهاد ولې نه کوي د نوې اجتهاد ولې په دې کې ټول عمر زمونږ او دا بحث نه نوې اجتهادونه کوي څنګه اجتهاد وکړو وای دا اجتهاد وکړه کنه چې دا قطع چې کومه ده چې قران وایي چې والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما لا شنو ولا کټ کې
نو مې په دې کې څه اجتهاد کو خلاص کو بکټکې وای چې نه قران کې بل آیت ده کنه دا غینه چلیز ده کې او دا څنګه چلیز ده په قران کې چې په سورۃ یوسف کې وای چې فلما رأينه اکبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله مولا چې خراب شي بیا ډېر سخت خراب دا هغه سمول او بیا ډېر هغه سمول بیا ګرا ناغه وی چې البته قرآن کې وای چې هغه خزو چې دی چې یوسف علیه السلام ته چې وکتل نو اکبرنه ډېر لوی وګڼو وقطعنا ايديهن خپل لاسونه کټ نو لاسونه څنګه کټ ټوکاګانې راغستې و دا لاسونه کټ کړي و یو بل جدا کړي و نه قطعنا ايديهن معنا یې سکړو زخمی کړو په ځای دې چې معنی پرې کړی وي چې اقوان هو سره واتت كل واحده منهن سكينا دا اریا به خځه بلاس کې سو چاړو ورته میوه پرته وي نو میوه چې بلاس کې ونه په ځای دې چې به میوه راخ کې لوي په خپل لاس راخ کې نو لاسونه سکړو زخمی کړو قطعنا ايديهن معنا څه ده لاسونه زخمی کړو نو تاسو هم دا قانون جوړ کړئ کنه دا خبره دا فتوا ورکړه چې غلا چې او نو هغه وسکو اشه دا لا دوله په چاړه باندې وکړه نو ما ته خو خباچای لاس بوله وکړه ان دا مطلب دا د پیغمبر غ حدیث په ځای پرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غ تفسیر په ځای پرې هغه تعامل د صحابه او اجماع د صحابه او د امت غ تعامل د هغه زمانه نه راواله تر د اخره وخت پورې چې کله پورې اسلامي حکومت اوس پورې نه دی هو کوم وخت پورې چې وو دا قانون وو نو دا په ځای دا ټول خلک غلط دي نعوذ بالله نه پیغمبر ته دې ما دا آیت پیغمبر ته نه معلوم کنه چې قطعنا ايديهن چې قران ورته دا وایي چې فقطعوا ايديهما لا سنت کړه کې نبی له سلام ټوکا راوړل چې په دې ځای کې ته پرې په دې مړوان کې دا مړوان نه په دې مړوان کې دا خیل اس پرې او یو روایت کې خدا راځي ترمذی نقل کړی دی روایت اگر چې غریب وته غریب څه موضوعي ته نه وایي غریب معنا دا چې په خیر القرون کې راوي او پاتې شوی خبره واحد خوده نو دا کله د اصطلاحات هم ځان خبره خو بس لکه یاري فتوی لګی ودا حسن غریب نه وتویل غریب معنا دا غریب معنا څه شو چې موضوعي ده نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د غاړه تواچوي الله سره دا کټ شوی لاس ته د غاړه تواچوي نو دی اول خدا ما سونه کول چې یاره لاس به یو ځل خیر دې کټ کو نشبه ولا ور خو بیا به شي د ډاکټر لبوز او ډاکټر پر سره ته هی او ته به وایي چې شابه اوسه پوری بیا پټ کا ما به پوری پټ کې بیرته نو مې را دې کټ کول مطلب څه بیا دې کټ کول مطلب څه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې ولدا څه یعنی هغه زمانہ کې کوم د زخمونو د جوړېدو څه طریقې خو وې کنه تاسو اندازه ولګوي دا کوم صحابه کرام چې په دې جنگ کې زخمیان شو لاسونه به تکړ شو په به تکړ شو یعنی دا براء ابن مالک رضی الله تعالی عنہ براء ابن مالک د حضرت انس ابن مالک رور حضرت انس ابن مالک دا براء ابن مالک رضی الله تعالی عنہ او دمرا داسې زړور په دې دنیا کې موږ چې تکي په عام انسانانو کې د زړور سره تاریخ مونږ نه لیدل ما ته نه دی معلوم دا زړور انسان حضرت عمر رضی الله عنه لیکلی و چې دې سړي له چرته دوه درې کسانو مشري ورنکې کړي دا نه پسان دی او نه پجیان دی دا په سیده ورسېږي او په دې جنگ د یمامه په دې جنگ کې دا براء بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې هغه کله هغه مسلمه کذاب خلق حدیقه الموت چې وته حدیقه الموت اتیا سره کسان ناغي چې کله بیا باغ ته ورننه وته هغه باغ کې دنه هغه باغ نه دنه دروازې په ځان پسې بند کړې صحابه کې د حضرت عمر رضی الله عنه ابو صدیق رضی الله تعالی عنہ د دوره خلافت واقعه نو هغه صحابه راځي چې د باغ ته بدن نسندز دوه د دیوالونو دي چې دیوالونو باندې دې سو ورتل نو هغه ځنه به ور راچو کونډې به سری کړې وي هغه نو داسې به پکې راکنه بس دا سره په دیوال خطر نه ولا هغه طرف به کونډې ور سری کړې کونډې به راوځي ورنه هغه به جام نو هغه به په هغه تېش وحضرت براء ابن مالک کوئی چې یو چل کوم زره د دروازه کولاو بس څنګه کولاوي وای دا چې چل به وکړي چې یو ډال وګوره ډال نه می جنہ ډال څه دی او ټاټکې دا چې موږ ټاټکې وته خو دې چې دا څه ډال ځان به بچو
وي په دې ډال باندې به ما کېنه وي په دې به کېنه او د وجود نم کمزور او داس او توره برا سره او دا ډال په تاسو پر نيزو کې اوچت کې داس دا ډال له زړه په ناشم او دا په دې نيزو کې داس اوچت کې او ما دې باغ ته دنه ور واچوي بس په یو کار زما دروازه کولاو نو دې دروازې ته نږدې دا شان په دې طریقې دې دا باغ ته دنه ور واچو چې ور واچو دنه نو دنه تورم چلوله او دروازه کولاو او صحابه کرام الله اکبر وی ورننوت او 40,000 کسان دې مردار او چې کتن حضرت براء ابن مالک دلته دروازې په خوا کې پروتو د سر د خپل پورې پکې یو زین او د رو چې باغې تور او نيزې نه وی لګېدلې خو دروازه کولاو او دا هغه بیمارانو او دا زخمونو نه جوړم شو دا نه بار بیا په جهادونو کې کار کوو په جهادونو کې بیا هم حساب است دا بل شانت مخلوق لا خلق سر بچکی او صحابه او سر ورکاو سر به مخکې کو دا صحابه او احترام دا خلق چې دا صحابه او احترام دا قسم شي کې ما زبرې پیغام دا غریب پیسم نه پوي دا صحابي او پیژنې نه صحابي او پیژنې چې ستا په ځل کې دا صحابي قدر پیدا شي صحابي قدر دا او چې د مولانا کتابونه ګورم او یا د مولانا تفسیر ګورم یا سیرت نظام ازله کې د صحابه چې کوم مینه پیدا شوه دا مینه په خوا نه و ډېر تخرونه ما اوریدل په خوا دا مینه نه و دا مینه په دې خبرو پیدا کیږي چې تاسو قرباني د اسلام لپاره ورکړي سړي په عقل کې نه په ځان او نه په جهان نو اسمه هم چې دا زخمیان چې به جوړېده خو څنګه به جوړېده خو چل ورته خلکو جراحین وو دا زخمونو نه به جوړ شو علاج به ولو نو دا چې لاس ته کټ کړي نبی له سلام په زمانه کې ولدا د زخمونو د جوړېدو نظام نه وشو چې دا لاس ته کټ کړي او خیر دې کټ کولو دا سزا به ولا ورکه او بیا به ولا بیرته نه غاړه ته ولا واچ نو د نبی له سلام په زمانه نو قطعنا ايديهن ولا سن ولا سکي اجل ولا وګره زخمي به کې ولا نو دا ته د غل سره ملګرتیا کې دا د غل باندې په غل باندې درلسمس نو که زه دا وایم خو زما ملګری دی هغه ما دا ونه وی عمومي خبره ده چې چا په غل زړه سوځي نو ځکه چې د خپل غلي د چا چې په ډاکو زړه سوځي نو ځکه چې د خپل ډاکوي د چا چې په کافر زړه سوځي نو ځکه د ایمان په ځای د کفر سره محبت وي او د دې مغربیانو د اصول چې د دې په هغه چا زړه نه سوځي چې د چا کور روان شوی چې د چا عزت خراب شوی چې د چا مال ضایع شوی په هغه نه سوځي او په مجرم باندې زړه سوځي کله ټول ذهني مجرمان ذهني تور دا ټول خلک مجرمان ډاکوان موږ ته دلته خلک وایي رجال تراکي خلک نه کوي غلا ستا په شان د خمیرې غل نه دی الوی قومونه په بڑا کې الوی خزانه په بڑا کې ملکونه په بڑا کې په لګ لګ 15 روپے 2 روپے 3 روپے د دې غلا نه کوي ولی ځکه دا د غلا معیار ډیر زیات اوچت دی دا څنګه چې غل نه دی خو د غلا معیار اوچت دی او په 15 روپے باندې څو کم چپټي او بل دا چې په دې خو زما کاروبار خرابېږي دکاندار غلا شروع کی او ګډوډ شروع کی بیا ایمان څوک نه راځي دا نه چې غل نه دی غل دی او هغه د غلا معیار اوچت ته کوم چرته د نسواري او چونډه چې هغه د بار 15 روپے پټه هم نسواري نه یادو خو اسوي مکنه او شراب سکي شراب په 15 روپے نه کی او قیمتي سیګریټ سکي او دا کې او دا نه هغه زما لپاره ډېر پیسې پکار خبره ده هغه د غلا معیار اوچت دی نور هغه د مجرم ذهناً مجرمان دی هغه خلک نو چې ته مجرم له سزا ورکړې که پانسي ورکړې ولا او قتل کې او لاس ته پرې کې که په کوړه نه دا انسانيت خلاف دا او دې ته نو ورته هغه د خلکو کورونه روان کړی دي نو په هغه نه سوځي دا خبره غلطه ده چې ته چې وخت وای دي بل دا چې د دې لا تزخمي کول معیار بشي او دا معیار بشو مقرر هله غلا څنګه زخمي شي پینځواړه ولا ګوتې زخمي کې څنګه زخمي کې نه غلې کرخه پکې راکاږي ولټه پولټه کرخه پکې راکاږي که یو پکې خجوبه ډوبه زخم پکې وګه نور پکې راشه سر نه د دې زخمونو د دې معیار شته د دې صحت شته د دې حق بشو مقررای بیا خلک وی چې هغه 1000 روپے پټ کړی وي نو دا غلط دوه ګوتې زخمي کا وغه بل ځای خو یو لاټ پټ کړی وي هغه 15 زخمي کا وغه بل ځای خو یو کروڑ پټ کړی وي نو بس هغه دا خو بیا د دې دا خبر به کوم ځای ودرېږي د دې بل لکه ډیفینیشن بر دې صحیح د تعریف به صحیح د دې حدود به صحیح او ټول نه لوي سوال دا دی
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قطعنا ايديهن معلومه کنو معلومه چې دا ته معلومه ده به وجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تفسیر نه کړی چې دا ول زخمی کې او دا تفسیر کړی دا ول کټ کې او صحابه هم دا تفسیر منل ټول امت دا منل دا اوسه پوره ته بیا شو کې چې ته دا وې چې قطعنا ايديهن په دې کې افلای کا او د تفقت ايديهما معنا دا جلاس ول زخمی کا تاسو ما په خبره ورسېږئ پاتې شو دا خبره چې دا خدا څخه سخته سزا ده نو دا سخته سزا ده خو دې سخته سزا نه بغیر غلا نه سمي او کنه سمي ته مال سم کوم ځای کې غلا سم غلا سم شو په دې موجوده زمانه کې کم دا چې ته ماته وې چې پای کې غلا یا خدا دې ته وښنه نو مرګ علاج نه دی قران ته نه وځي مړ ته چې ما مړ کو یا د مرګ وړه نو څنګه کېږي نو مې ته هم بل انتها ته لاړې نو شریعت ته دا اصولي خبره کړل چې لاس ته کټ کا نو دا هغه لپاره دا د لپاره عبرت هم دی او دا هغه لپاره فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله نكالا دا عبرتنا كسبا نقول دې ته وي چې خلق ته وتره نقول منه ته نقول ځان بندول ته نقول عن اليمين چې عدالت له قسم ورکړي ولې قسم نه خو دې ته نقول یعنی انکار کول نو نکالا چې بل سړی ته بیا ویل راځي چې غلا نه زغه وینا نه بیا نه لاس پرې کوي نه نکالا خلق به بیا څه کوي د غلا نه انکار کوي دا بیا پس راځه نو هغه زه د براش سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين دا پر يهود کی واقع شوی ود زنا تفسیر قرطبی بیا راواله او نو کتابونه راواله نو د يهودو کې واقع شوی و هغه دا چې په زنا کې دوه کسان گیر شوی ناغي ته پته و چې په تورات کې د دې حکم رجم دی اوسم په تورات کې دا رجم حکم موجود دی نو هغه را خپل من کې صلاح وکړه چې زید اکیس رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوسه او ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا کله له درجه حکم درکو نبي امانه د درجه هم سره مشتخو وای چې کله دین علاوه د سره چې تبل څه حکم ظالمانو کني په دې خپوي دو چې دا خدای الله تعالی پیغمبر خو بیا به کا ثاني نبي امانه لکه دا دوه کسان چې په یو بل سره اخته شي کنه بیا مخکې د علماونو تپوس نو مطلب پس دا د ځان زبر کی و چې نه دې لپاره تپوس کومه چې کزي به علم به او تاسو پرې ده په ورته څه ضرورت مطلب دا نه مطلب دا ای چې به علم نو بیا به شریعت خبره نه کوم او ګټه مې نو بیا به شریعت مسلمانان به شریعت خبره کوم بیا به شریعت ته دا خلک مزاج ته پته نو دا يهوديان داش نو جراوی له نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لکیس او قران چې دا وایي چې فیصله کوي او کنه څه مطلب دا غي مطلب دا چې دی بنی اسرائیل ته او د يهوديانو ته خو اندرونی خود مختاری حاصله اندرونی خود مختاری او ته حاصله و لکه څنګه چې د مسلمانانو په حکومت کې غیر مسلم اوسېږي او اندرونی ته ورمانه د بعض مذهبي ازادي ملاو نو دا چې مذهبي ازادي خو هغه ته ملاو نو دا خپل هغه په خپل نظام فیصله کوي او نبی له سلام دروړي خو نبی له سلام له اول راوړي او فیصله وکړي بیا به ما فیصله منل کیږي بیا په کې دا نه چې اوس د خپل هغه نبی له سلام له راوړو نبی له سلام ته فرمایل چې وای استاسو په تورات کې څه حکم دی هغه یې راځي په تورات کې دا حکم دی چې څوک داسې اغلا کې داسې عمل کیونی ولې شي ثابت شي په نو په خر مې سور کېو بس واړه به ورپسې کې مخ به ولا تور کې دا په پښتو کې دا په خرص ورول او مخ تور ول دي نو خلک وایي دا نه دا په موږ کې د بنی اسرائیل خوینه نو بنی اسرائیل خوینه یا دی نه دی خو بهر حال ابراهیم علیه السلام اولاد ټول هغه اولاد دې موږ
پښتانه زما په بني اسرائیل نه دي دا خبره زه منم چې حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد دي ټول پښتانه خو دا خبره چې دا بني اسرائیل دي نو دا زما ذهن نه مني اگر چې بعضې دلایل د دې ټولو خبرو شته او هغې ته دی به راځي نو نبي علیه السلام ورته وایي چې نه بس دا حکم دی چې بس مخ وله تور کړې ورسره نو په دې کې یو عالم ابن سوریا هغه تورات وی عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ستاره په هغه رب قسمی چې په موسی علیه السلام تورات نازل کړی دی او بني اسرائیل د فرعون نه خلاص کړی دی او فرعون او دغه فوجونه ډوب کړی په هغه رب د ستا قسمی ته وایي چې په تورات کې د دې حکم څه دی هغه وی چې ډېر غټ قسم دی راکړو اوس کو دروغ نشم کولی نو رښتیا خبره ده چې په تورات کې د دې حکم رجم دی خو چونکې زمونږ حکمرانانو داسې وکړه چې مالدارو خلکو به زنا وکړه نو هغې بیا چا به ورته څه نشو ویلی لکه نن سبا هم دغه شانې چل دی چا لاس اوږده اوږده وي نو هغې ته قانون څه نشي ویلی قانون خو په خپله غریب خبرې نشي کولی خو د چا په لاس کې هغه بیا غلی او چې غریب سړی نو هغه پکې راښکلی کېږي وی بیا غریبانانو احتجاج وکړو آخر خو به سړی احتجاج کوي که نه چا سره چې ظلم کېږي خو به آخر راپاشي څه خو به وایي که نو چې غریبانانو احتجاج وکړو چې دا څنګه چل دی هغه بل ورځ پلانکی و چې وسره بالجلال نو ګیدړ به پیلالي دا کیسې نه منلی نو بیا دې وي چې هلکه دا بغاوت جوړېږي او کیسه خرابېږي نو راځئ چې اوس یو یونیفارم او یو شانتې یو حکم جاري نو هغه بیا دا چې بس خو په خرې سور کې او دا نور په هغې کې د الله تعالی حکم پشته رجب اوس هم پکې په تورات کې دا رجب موجود دی دا یوحنا باب نمبر 8 دا وی فقیہ اور فریس ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور یسوع سے کہا عیسیٰ علیہ السلام تے یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام تورات میں موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو حکم دیا کہ ان کو سنسار کر دے تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے تورات نے خدا حکم دے دا سنسار کے نترا تصوے ناغوی سمدہ ہویا مجدہ تورات کی صدی دارنگے احبار باب نمبر 70 باقی کہ دونوں قتل کیے جائیں اور چاہیے کہ تم ان پر پتھراؤ کرو اردو کی ترجمہ چکنا دونوں کو قتل کیے جائیں اور چاہیے کہ تم ان پر پتھراؤ کانی پی ورے کانی ورول جدید دا سزا خدا دیر سخت سزا دا بظاہر خدا سے پتا دا چې کانی چې وریږي نو دا کانی د ورېدو سره کېدی چې یو کانی په داسې ځای ولګي چې په اساته انور کانی هسې پکې وریږي وا یو کانی د هغه دپاره کافي ده هغه دپاره نو دا ضروري نه ته ویل دا سزا ډېره زیاته سخته ده دا سخته هم ده او دا ډېره فوري هم ده ځکه چې عین بل دا چې وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين خلق به راشي عبرت بالي نو چې داسې قصې نو بیا به د هغې نه بعد دا مسلې بیا ډېره حده پورې هموارې وي عزتونه به د خلکو محفوظ وي ځکه د دې نظام د خرابۍ سره خو د خلکو نسل د خلکو مال د خلکو عزت دا ټول غیر محفوظ نسب غیر محفوظ شو دې وجه نه دې لپاره ډېره سخته سزا مقرر کړه بل دا چې بل طرف ته لارې درته کلاو پرېښودي دي لارې کلاو پرېښودي دي ودونه اسان کړي نکاحونه اسان کړي دي ستا معاشرې ګران کړي دي دا خو ستا غلطي ده په کار ده چې دا ته آسان نو دې کې دا خبره وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ګوره دلته دا به خبره باندې ځان پوهېږي وعندهم التوراة فيها حكم الله یعنی دغه تورات چې د نبي علیه السلام په زمانه کې نو قرآن وایي فيها حکم الله په دې کې د الله تعالی څه احکام اوس باقي پاتې شته هلکه تورات ټول د الله تعالی احکام نو د فيها حکم الله معنا دا ده چې د خلکو ته څه لري کړي دي او څه پکې نورې خبرې جمع کړي دي خو د دې باوجود په هغې کې بیا هم د الله تعالی د احکامو شو او سم پکې موجود دې کې بیا دا وایي چې تورات چې دی يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار رباني چاہتا ہے عالم رباني عالم بدين الرب الذي يعمل به
یو ترجمه ده ربانی عالم چې د الله تعالی د دین خبر می او باغی عمل او بل ربانی معنا دا چې الذي يجمع مع العلم البصر بالسياسه تفسیر قرطبی او زاد المسیر دعا عالم ربانی هغه چاته وي چې علم ورسره خو د دنیا د معاملاتو نه خبري دا څنګه چې دنیا د معاملاتو نه خبر الذي يجمع الى العلم البصر بالسياسه فسياستهم کوي سیاست څه ته د خلق اصلاح ته د ملک اجتماعي نظام ته د ملک اجتماعي نظام نه خبري د دنیا د معاملاتو نه خبري مشاريع کشره د نظام نه خبري نو دا رباني او احبار دوی علماء دا نو فرق دا دی چې ربانيون د نصارا وایته وي او احبار د يهودو وایته وي او یا وی جنا رباني او احبار دواړه وایته وي مطلب دا دی چې ځینې بعض علما دي او بعض پر اعمال طرف ته ډیر زیات متوجي دي او بعض د نور طرف ته ډیر زیات متوجي نو حبر عالم دی چې د علم طرف ته زیات متوجي او رباني عالم دی چې هغه انفرادي بعض اعمال ته زیات متوجي دا د مزاج خبره ده چا په درس سره ډیر زیات شوقي او د چا په خلکو د انفرادي اصلاح سره ډیر زیات شوقي واعظ او نصیحت سره به ډیر زیات شوقي واعظ نصیحت جدا شي او درس او بیان او تقریر جدا شي او بما استحفظوا من كتاب الله ذکر جدید الله تعالی د کتاب د حفاظت ذمہ داری د دې لپاره حبر په حقیقت کې خواهش ته حبر صحیح نه ده صحیح ته ځکه چې دا لکه دا خواهش ته کنده یو کمال دی لیکل او لوستل دا کمال دی دا د الله تعالی یو لوی نعمت دی صحیح ته په دې وجه حبر وایي چې د دې استعمال هغه څوک کوي او لیکل او قلم او دا هغه څوک استعمالوي چې هغه الله تعالی ډېر لوی نعمت او دا ډېر لوی کمال دی دا پیغمبر د پاره دا کمال نه پیغمبر نه علاوه خلکو د پاره دا کمال دی پیغمبر د پاره دا نه لیکل او نه لوستل کمال نور خلکو د پاره لیکل او لوستل کمال ان فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا د دنیا په مقابله کې د دنیا په بدل کې دنیا د دې آیاتونو په بدل کې مال ثمنا قليلا مطلب دا دی دنیا د هر څه د الله تعالی د آیاتونو په مقابله کې لګل نو د دې لګي مطلب دا نه دی د په دم باندې اغستا مطلب دا دی چې دای بدلوله او دې په دې دنیا اغستا د لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا اولنه معنا دا چې په پیسو باندې حکومت نه بدلوي په پیسو فتوی نه بدلوي په پیسو باندې فتوی نه بدلوي نه زما خلک په خو خنا خو هم فتوی بدلي را باندې یو ډله خو خین نه به حق فتوا بیا ته ستمه چې هغه ته بیا نه فتوا بیا واپس وای تاسو به اشارات کو کوی او دنیا نه خبره نه ما خبره ته اشاره دا بل خبر دار چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون څوک چې فیصله نه کوي په هغه چې الله تعالی راوړي نو دا خلک هم دي کافران دي هم دي کافران او بیا رسول پس وی فاولئک هم الظالمون دي ظالمان دي بیا وی فاولئک هم الفاسقون دي فاسقان دي د دې دریو آیاتونو بنیادی خبره دا ذهن کې کېنوي اول دا چې دا اولا د بنی اسرائیل او د اهل کتاب مبارک نازل دي بلکې کو شک نشته چې اولا دا نازل دا غي مبارک دی خو حکم عام دی چې بنی اسرائیل دي او غیر بنی اسرائیل او دا الله تعالی په نازل کړي کتاب فیصله نه کوي نو دي به کافران ظالمان او فاسقان دي دغه خبره دا چې کافران او ظالمان او فاسقان صرف چې عمل نه کوي نو کافر وي نو وینا که عقیده دا واجد الله تعالی د نظام په مقابله کې بل نظام ډیر زیات خدای او د الله تعالی د نظام نه دی خنعوذ بالله نو دا به کافر او که عقیده دا نه نو ظلم خو وکړو ځکه ظلم دی ته وایي چې وضع الشیء فی غیر موضعه زیاته خو او د دې په نتیجه کې چې د الله تعالی فیصله ونه کوي نو ته عدل څنګه وکړي او چې عدل نه خو ظلم وي فاولئک هم الظالمون
او دا دواړه کارونه فسق هم دی ځکه فسق دی ته وایي چې سړی د الله تعالی د اطاعت نه ځان بهر کړي. دوه مسلې شوې. درېمه مسله دا ده چې که سړی عقیده نه وي چې دا د الله تعالی کار د الله تعالی د حکم خراب او غلط دی، نو بیا دی کافر څنګه شو؟ اولئک هم الکافرون، چې عقیده په دې چې د الله تعالی خبره ټیک ده، خو بیا هم د شهوت د نفس او د خواهش د غلبې په وجه باندې یا د خپل ایمان د کمزورۍ په وجه باندې هغه د الله تعالی د قانون په ځای په بل قانون فیصله وکړي، او په دې عقیده نو کافر څنګه شو؟ ظالم او فاسق خو شو. نو د هغې وجه دا ده چې کفر او په کفر کې فرق دی. امام بخاري باب قائم کړی دی، کفر دون کفر او فسق دون فسق او ظلم دون ظلم. یوم کفر دی بلم کفر دی، خو یو کفر د بل کفر نه په مرتبه کې لاندې دی او بل کفر دی په مرتبه کې اوچت دی. څه معنا؟ یعنی یو هغه کفر دی چې هغه د ملت اسلامیه نه سړی خارجي، او بل هغه کفر دی چې د ملت اسلامیه نه خو سړی نه خارجي، خو کار د کفر دی، عمل د کفر دی، او سړی به د ملت اسلامیه نه وځي. دا خو امام بخاري او ټول علماء دا خبره کړې. په کفر کې مراتب دي، په ظلم کې مراتب دي، په فسق کې مراتب دي. نو د دې نه مراد هغه کفر اعتقادي نه دی چې سړی د اسلام نه وباسي، هغه کفر عملی دی. په دا واضح صفا خبره مولانا مودودي هم دغه خبره کړې ده. خو دې کې نن به ته لږ انتظار کوې، اگر چې وخت به لږ زیات لګي چې زه تا په یو دوه خبرو پوه کړم. دلته د مولانا مودودي دا خبره اول واوره چې مولانا مودودي دلته څه ویل. जी दे तबक्के यहाँ अल्लाह ताला ने उन लोगों के हक़ में जो खुदा के नाज़िल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला न करे 3 हुक्म साबित किए हैं। एक ये कि वो काफिर हैं, दूसरे ये कि वो ज़ालिम हैं, तीसरे ये कि वो फासिक हैं। इसका साफ मतलब ये है कि जो इंसान खुदा के हुक्म और उसके नाज़िल करदा कानून को छोड़कर अपने या दूसरे इंसान के बनाए हुए क़वानीन पर फ़ैसला करता है, वो दरअसल 3 बड़े जराइम का इर्तिकाब करता है। अवलन इसका ये फ़ेल हुक्म खुदाबंदी के इनकार का हम माना है और ये कुफर है। सानियन इसका ये फ़ेल अदल व इंसाफ के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ठीक ठीक अदल के मुताबिक जो हुक्म हो सकता था वो तो खुदा ने दे दिया था, इसलिए जब खुदा के हुक्म से हट कर इसने फ़ैसला किया तो जुल्म किया। तीसरे ये कि बंदा होने के बावजूद जब इसने अपने मालिक के कानून से मुनहरिफ होकर अपना या किसी दूसरे का कानून नाफिज किया तो दर हकीकत बंदगी व इताअत के दायरे से बाहर कदम निकाला, और यही फ़िस्क है। ये कुफर और जुल्म और फ़िस्क अपनी नौइयत के एतबार से लाजिमन इन्हिराफ अज़ हुक्म खुदाबंदी की ऐन हकीकत में दाखिल है। मुमकिन नहीं है कि जहाँ वो इन्हिराफ मौजूद हो और वहाँ ये तीनों चीज़ें मौजूद न हो। अलबत्ता जिस तरह इन्हिराफ के दर्जात और मरातब में फ़र्क है, इसी तरह इन तीनों चीज़ों के मरातब में भी फ़र्क है। जो शख्स हुक्म इलाही के ख़िलाफ़ इस बिना पर फैसला करता है कि वो अल्लाह के हुक्म को गलत और अपने या किसी दूसरे इंसान के हुक्म को सही समझता है, वो मुकम्मल काफिर और ज़ालिम और फासिक है। और जो एतिक़ादन हुक्म इलाही को बरहक समझता है मगर अमलन इसके ख़िलाफ़ फैसला करता है, वो अगरचे खारिज अज़ मिल्लत तो नहीं है मगर अपने ईमान को कुफर, जुल्म और फिस्क से मखलूत कर रहा है। इसी तरह जिसने तमाम मामलात में हुक्म इलाही से इन्हिराफ इख्तियार कर लिया है वो तमाम मामलात में काफिर, ज़ालिम और फासिक है। और जो बाज़ मामलात में मुती और बाज़ में मुनहरिफ है, इसकी ज़िंदगी में ईमान, इस्लाम, कुफर और जुल्म और फिस्क की आमेज़श ठीक ठीक उसी तनासब के साथ है जिस तनासब के साथ उसने इताअत और इन्हिराफ को मिला रखा है। बाज़ अहले तफसीर ने इन आयात को अहले किताब के साथ मखसूस करार देने की कोशिश की है, मगर कलाम इलाही के अल्फाज में इस तावील के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। इस तावील का बेहतरीन जवाब वो है जो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दिया है। उनसे किसी ने कहा ये तीनों आयतें तो बनी इसराइल के बारे में हैं कि हक़ में है। कहने वाले का मतलब ये था
یہودیوں میں سے جس نے خدا کے نازل کردہ حکم کی خلاف ورزی کے خلاف فیصلہ کیا وہی کافر ظالم اور فاسق ہے. اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم الاخوۃ لکم بنو اسرائیل بنی اسرائیل خو ستاسو خرونه دي ان كانت لهم كل مره جهر طول ترخي بداوي ولكم كل حلو طول خوږي بستاسي په قران کې بخواږه خوږه ځان نه ګوره او دا نور بداوي دي صلی الله علیه لا والله كلا دا سندا والله بالله مې قسمي لتسلكن طريقهم قدر الشراك دو روغم را چې هغه څنګه کړي و په هغه پسې تاسو روان یې نو دا یې حکم او تاسو حکم پېږي او تاسو په هغه کارونه کوي چې کوم هغه کوي. دا خبره مولانا مودودي وکړه نو په دې پسې ډېر شیخ علما را پاسې دا مولانا مودودي خارجي دی دې په ګناي کبیره سره کافر کوي او د ټول تحریک د دې نه ډک دی. نو دا مولانا عبدالماجد دریابادي دی. مولانا عبدالماجد دریابادي خلوی عالم دی مونږ زده کړو لیکن دیتا ګورې چې د مولانا مودودي خلاف کوم سړی قلم اوچتوي که نه نو ما ته ښکاري په سلو کې نه په 1,00,000 کسانو کې چې د مولانا مودودي خلاف قلم اوچت کړی دی ما ته 1% نه 1/1000 نه 1/1,00,000 سړی داسې نه دی معلوم چې په بله معامله کې خو به انصاف کوي خو د مولانا مودودي سره چېرته څوک انصاف نه کوي. دی قسم خوړلی دی چې هر چا سره به انصاف کوو خو د مولانا سم دم سړی وي خو چې مولانا مودودي ورته مخې راشي او د هغه څه خبره نه بیا نه د عدل نه خبرې نه د انصاف نه خبرې نه د مسلمانۍ نه خبرې نه د امانت نه خبرې دا څومره لوی سړی او زه ورته سلام کوم زمانه خو 1000 درجې غټ دی خو هسې دې ته ګوره هلته یو خبره کړې ده ډېرې خبرې کړې ده په اردو کې دا تفسیر دی تاسو ځان لوالی خو په تفسیر قرطبي باندې حواله ورکړې ده دا په تفسیر قرطبي په دې باندې یو حواله ورکړې ده په هغه ځای پوه شوی هم نه دی په عربۍ کې بنیادي طور باندې په دې عربۍ هم نه دی پوه شوی. هلته خبره بله ده هلته خبره دا ده چې من لم يحكم بما انزل الله که دا من شرطیه دی که دا من په معنا د الذي دی. دا علما چې څوک په دې خبره پوهېږي دی بیا وګورئ. نو امام قرطبي دا خبره ټوله کړې ده چې ځینې خلک وایي داسې او ځینې وایي داسې خو دا خبره یې کړې ده دې ځای کې دا خبره کړې ده چې دا من دلته په معنا شرطیه دی که دا من په معنا د الذي دی په دې بحث کړی دی. نو په آخر کې تفسیر قرطبي والا وایي چې والتقدیر اليهود الذين لم يحكموا دې معنا د الذين څه مطلب دی چې من په معنا د الذي موصوله دی بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فهذا من احسن ما قيل في هذا نو من احسن ما قيل في هذا معنا څه ده چې په دې معامله کې د چا خبره کړې په ټولو کې غوره خبره ده. نو دا مولوي صاحب اوس خلکو ته دا ثابتوي چې په دې باره کې د چا خبره کړې ده چې دا آیت د اهل کتابو په باره کې دی که د مسلمانانو دپاره هم دی نو وایي په دې کې د ټولو نه غوره ده د تفسیر قرطبي مطلب دا دی. حالانکې هغه وایي چې دې کې چا ویلي دي چې دا من موصوله دی که دا من شرطیه دی وایي په دې کې غوره خبره ده. نو ته خو په عربۍ مخکې ځان پوهېږه که نه بیا وروسته څه وایي دا خبره یم زه پرېږدم په دې ځای کې بیا چې هغه کومه خبره کړه دا عبارت چې د تفسیر قرطبي دی په دې ورپسې چې کوم عبارت دی په بله صفحه هم نه دی په دغه یوه صفحه دی هغه نه دی نقل کړی ځکه چې هغې کې د مطلب نه نو په دې آخر کې بیا یو خبره کوي په دې آخر کې یو خبره کوي دا مولانا مودودي د ربغي پوهېږئ په خبره باندې وایي کہ خارجیوں کے مذاہب کی ہمارے زمانے میں پھر زبردست تجدید شروع ہوئی ہے و اگر خارجیان د زمانے د مون پر وطن کې بیا یو تحریک روان دی. دا مولانا مودودي چې وایي د هغه ټول تحریک بنیاد په دې دی چې مسلمانانو چې څو پورې په شریعت فیصلې نه دي کړي نو هغه پورې تاسو مسلمانان نه شئ. ټوله خبره خو په دې ده چې دین اقامت دین راولئ دین قائم کې نو دی وایي د دې بیا تجدید شروع شو. جی پھر تجدید شروع ہوئی ہے اور بڑے بڑے خوشنما القاب و اسماء کے ساتھ اقامت دین و اظہار دین و غلبہ دین و نظام شریعت و نظام دے القاب و دے دین منت اشارے وہ بڑے بڑے خوشنما القاب و اسماء کے ساتھ اور اس دعوت میں دعائیہ میں نکلے خاص کام اسی آیت سے لیا جاتا ہے. اسی لیے ضرور معلوم ہوا
कि इस आयत की तफसीर मजहब अहल सुन्नत के मुताबिक की जाए। वही दा दुमर उदा किस्सा में उकड़ा वही दा में तहरीकुन तो वकतल कि खलक द टोल खबर बुनियाद पर आयत दी हमारा तज़क्कुर हुई जदा वरे द बनी इसराइल न टोल खबर लिखर द बनी इसराइल मुबारक दे न सच तपोस को द बनी इसराइल मुबारक दे कुछ कम सड़े द अल्लाह ताला पर नाजिल शवी फैसला न कि कम मुसलमान अगर तसखर मुसलमान ने अल्लाह ताला दा नाजिल करे किताब सद पारा दे और उस जे बिया कुरान वही और दगा जे इबारत नकल करे राशद दा इबारत द तजवस द बड़ी तफसीर करतबी की दल तो इबारत داخل بكذا نحج الكتاب يا ابن الكل يا كتاب فاشلوا بدونكم خجت على داويتي قيل من هنا بمعنى الذي تفسير القرطبي ده مريد استاذ هذا ممكن كده عبارات پیش کنو دا کتاب چا چاپ کړی هم دا ستاره بابا ګانو چاپ معنی دا چاپ وای شي خبره تفسیر متجه کما خبره کړی دا احسن ما قيل في هذا الباب مداغه خبره دې ته دسي چې دا وره وې دا وې کنا فان قال قائل کيو سړی دا سوال کی چې من اذا كانت للمجازات كذا من كلا الشرط او الجزاء دپاري فهي عامة الا ان يقع دليل على تخصيصها نقيل له من هنا بمعنى الذي من دلت بمعنى دشاره مع ما ذكرناه من الادله والتقدير الذي نوسع هذا عباره التشوق دي خبر سكي او غلط تسوي نوي التقدير واليهود الذين لم يحكموا بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ما تشلي بدي الذين كده جمال بمعنى الذين او بياوي فهذا احسن ما قيل في هذا الباب لكن تدي بشي بدغ دوي مكرخه كوي ويروى عن ان حذيفه سئل عن هذه الايه وما خبرك جمال ما دودنا كده نو الله لتا وبخي او الله لتا ما فيه كده سنه ماشي ستابشان متعصب نعمة كتاب مولانا مودودي بخبر بوين شيء بمولانا مودودي بس يبتوي شروع كذا ما الله دي وبخي الله دي تمافيو كده الإسلام كار كله وغلطتي وشوا او غلطتي بدي وشوا چې ټول خو شاف زاده سوا چې د مولانا مودودي سره د کوم خبره نسبت به تاسو په دې کوي او دې کې ثواب دي مولانا مودودي په ضرور وای الزامونه په تړه په دې کې اجر نبي امانت او دیانت او خیانت او اسلام او هر څه په ځای پرې دی پیرډ ولا ورکړه ثواب تخکاری نو دا اوس ته دویمه دغه یو کرخه جدي ویل نور پښه دا دویمه کرخه مولانا مودودي تفسیر خو د مخه ته پروت دی هغه دې لیدل نه نو دا دویمه کرخه پښه او يروى ان حذيفه سئل عن هذه الايات اهي في بني اسرائيل قال نعم هي فيهم او باقي خدي هو لا تسلكن سبيلهم حزب النار تبمر بشر رواني نستاهكم داغي بشان دي نداول نقل كده خبر مدان نقل اجدا كم مطلب خبره بغدا نقل کوي نو مو دخلت ويرا دي تاسو دا سوايا فلوي مليان دو سوي مال ويلي مليان دا سوي دا مو یو دا ویلي مليانم دي الله دي وبخي اخره دي خلد الوان ډکه او دا کارم کوي بل خبره کې خبره کوي خو چې مولانا مودودي و دا یا کې پیریان پیراش نو کم سے کم دونه سلام خو مکه وکړه دونه زیاته خو مکه واخر دعوانا بأجل